وبه حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد مهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم وفي الحديث قصة. نو د دې روایت نه معلومیږي چې خمس به ورکوي د جهاد کې چې کوم غنیمت ونیسي. باب ما جاء في كراهية النهبة بالذم المال المنهوب. هغه مال ته ویل کېږي چې کوم سړی د چا نه وتښتي او که په فتحې سره به کراهیت نهبه به مصدر دی. نهبه هغه مال ته ویل کېږي او نهبه مصدر دی. وبه حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس. سرعان چاته ویل کی؟ سرعان اغاوائلهم الذين يتسارعون الى شيء. ادواره چې یو شي کې لاس کته کوي او دواره یو شي ته ځان رسوي هغه ته څه ویل کیږي؟ سرعان. نو فتعجلوا من الغنائم هغه تلوار وکړه د غنیمتونو نظر غوښې راواغستلې. فتطبخوا فخیکړي ورسول الله صلی الله علیه وسلم فی اخرى الناس هغه ته صبرونه. فمر بالقدر رسول الله پاغه کټوي تیرېده چې هغه خټ کېدلې. فامر بها فاكفئت هغه واړولې شوې. ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. دا ولی واړولې رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه دا لا تقسیم شوه نو چې نو تقسیم شوه نو د مجموعین په غیر د ضرورت او د امیر د اجازه نه دا خوراک جایز نه دی تر څو پورې چې تقسیم شوی نه. ابو داود کې تفصیل دی د عاصم ابن کلیب روایت دی عن رجل من الانصار قال اصاب الناس مجاعه شديده سخت ولغا فاصابوا غنما نو دوی ورسېدل د کافر ګډي بزیوي هغه حاصل کړي هغه ولیدل چې هغه ته چریږي ویمداسي پس یو څو کسان ورولګل فانتهبوها تراوی تختولي. نو هغه کټي زمنګ چې وی هغه مالال کړي کټوي کې واچولي غوخه به خټ کېدلې نه قدورنا لتغلیبها جوشیدلې په دې غوخه باندې چې رسول الله راغه په خپل فرس باندې او ویل دا څه شي دی ویل چې دا خو مونږ د کافرونو ګډي راوتختولي. رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأ قدورنا بقوسه لیندو سره وداس به کټوي والا اواړه ولا به ثم جعل يرمل اللحم وغخب په شګو کې لړلا په خاورو کې او به ویل چې ان النهبه یا ان النهبه ليست باحل من الميتة. نهبه ډیره حلال نه ده چانه د میتې نه هغه حرام ده. نو معلومیږي دا چې دا نهبه چې دا کله چانه دی وتختو یو شی دا جایز کیږي نه بلکې دا تر لپاره حرام ده. وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم قال ابو عيسى وهذا صح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. وبه حدثنا عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. يعني من انتهب لا اخذ ما لا يجوز له اخذه قهرن جهرن دي تنحبوي پزور اخکارا توپک پکیری چاقو تر وباسي راکا دي تنحبوي. باب ما جاء في التسليم على اهل الكتاب فاهل الكتاب باندې سلام دا اچولو څه حکم دي. وبه حدثنا عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ممخکی کېږي
چې تو تاول السلام علیکم السلام علیکم پیدا دی پاسق پاجر دی په محققي ګم و اذا لقيتم احدهم في الطريق پلار کې وسره مخشول نو قدر عزت مکوا فاضطروهم الى ازيقه مجبور کوي دوی لرا غتنګ د دې لارې ته تنګوالي د دې لارې ته داسې نه چې د سره روان دی او ته لار پرې دی او دا د سمس نه ته په د سمنس کې لار چې دا مجبور شي او بل طرف ته ودانګي نو معنا د دینه دا د چې عزت مکوي د داسې خلکو قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وبه اخبرنا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله ان اليهود اذا سلم عليكم احدهم کله چې یو کس د دوی نه په تاسو باندې سلام واچي نو احدهم فانما يقول دي زياتره تاسو تخيري کوي السلام په ځای څه وي السلام علیکم نو تاسو ورته وایي چې علیکا پتا باندې دي نو په خپل جواب دی ورکو نور بد اخلاقی مکوا باب ما جاء في كراهيه المقام بين ازهر المشركين د مشرکانو په منس کې اوسېدل چې بس دې نه کړه وړمو ها یا سویډن له کډه وړم او یا کډه وړم